السلام علیکم، څنګه یې تاسو ټول؟ خیرونه دي. نو په ویکند باندې موږ راغلي یو ګروسري ته. دلته مې لږ ډرای فروټس پکار و، دا مې راواخیسته. 2 پیکټ مې د بادام راواخیسته او یو مې د مکس ډرای فروټس راواخیسته. دا زما په اوټس کې ډېر زیات خوښي او حلوا شلوا کې یا چورې وغیره کې مې ډېر زیات خوښي. فروټس مې راواخیسته، نګټس مې راواخیسته او فرایز مې راواخیسته. او کاغه ختم شوی یو پیکټ مې د کاګو راواخیستو. نو دغه مارکیټ کې سودا وشو، هغه رالو لولو مارکیټ ته. لولو ته چې بر لاړو نو بیګونه مې راواخیسته، ماشومانو لپاره مې کپړې راواخیستې، ځان مې پیزار راواخیسته. دې کې دننه 2 نور بیګ دي، مطلب دا ټوټل 3 بیګونه دي، پوره یو سیټ دی. د هسبند مې دا کلر نو خوښ نو چینج یې کو، گرین کلر یې راواخیستو. ماشوم ځان پاپړ ماپړ راواخیسته. او دا ګورای پول مکان دلته ډیره زیاته ده، خو ډیره زیاته ګرانه. دا چې چا کیلشیم کمی نو دا غیر لپاره ډیر زیات زبردست چیز دی. نو بس ګروسري مو وکړه، راغلو کور ته. څنګه راشو نو دا ماشوم دی ټول هر څه کې نختی خپل سيزونه پکې ګوري. د په مارکیټ کې پیزا وخوړه او موږ ځان له شاورما راوړې. نو دا بیگ چې کم دی دا دلته عماني په 100 ریال باندې خو آفر کې په 50 ریال وشو. نو دا دومره ګران ولې دی؟ د برانډ ته ګورئ، تاسو په خپل اندازه وشي. اوس په تاسو ته دا بیگونه خېمه. نو دا یو غټ بیگ دی او دې کې دنه بیا د نور بیگونه دي، مطلب یو ډیر غټ دی، بل بیا درمیانه دی او بل دسي منونه غونتی دی. نو دا موږ چرته روان یو او دا شاپینګ موږ ولې وکړو دا به زه تاسو ته په اخره کې وایم. زموږ سره بل یو غټ بیگ دی، دا غي ډیر زیات وزن دی او ردی بالکل وزن نشته، بالکل لایټ دی، مطلب بیگونه نور ډیر دي خو زاړه شوی دي. نو بس دی باندې اوفر وو، دا مو واغستو. او بل سي ایمرجنسي کې روان یو نو بس وامو غستو، اوفر په موږ لګیدلې وو. خبرې وته راته دا ګورې دنه سمره خپل کولاو دی او خډیر زی دی پکې، مطلب خډیر سامان پکې راځي. نو دا ماشوم چې مارکیټ نه راشي ډیر زیات ستړی دا ګورې پس مکه بالښتونه یې خېدي او بیډې ته جوړ کړی دی او پروت دی په خدمت مزه سره. د ځان د خوراک کم سيزونه راوړي، ټي وي تکینی او خپه انجوایمنت سره خوري. بس پر تباقي شاپینګ خېمه دا ماشوم د لپاره کپړې واغستې. نو دا یو ډیر نیاوته ماشوم پیدا شوی ده. دا شاپینګ مو دا غیر لپاره وکړو او یو دمو بیډ شیټ واغستې، یو سنگل بیډ شیټ دی او بل ډبل بیډ دی. او دا پیزار مې ډیر زیات خوښ شو. نو دا مې ځان راواغستو. دا به 4 ریال وو، مطلب دی باندې اوفر لګیدل او اسی دا په 4 ریال خو اوفر کې په 4 ریال باندې. او دا والا برانډ دی او ماشاءالله خولي سافت دی. او دا د ماشومي کپړې دي، دا برته خېمه وګوره څومره خولي دي او څومره پستي دي. او دا ایټن برانډ والا دي، دا ایټن برانډ والا سيزونه زر نه خرابيږي. نو دا مو یو درې واغسته، هسبند مې دا ماته لکخکاری نو نور بو سره واخلم. او دا بیډ شیټ دی، بیډ شیټ چې کله خورې کم نو بیا بیرته خېمه. نو دا ټول شاپینګ مو په لولو کې وکړو. بره لولو کې اکثر اوفر لګیدلی نو سيزونه لکه خمیلاویږي. په سبا باندې بیا لاړو میکس ته. نو میکس کې یو 2 نور سوټونه واغسته هم دغه ماشومې لپاره. نو دا 2 واړه دي کیوټ غونته کې فراکونه د خوښ شو دای راوړه. دله چې تلې نو زو سره نوم تلې आवाज تلې او نور سکار پسې تلې نو بس دای سره هم راوړه. نو وس په درتوي مې چې مونږ چرته ته دا مونږ اچانک روان شو پاکستان ته. د هسبند خو اراده و خو زمانه و، ځکه چې د ماشوم سکول کولاو شو نو زما بالکل اراده نه و. خو پلار مې ډیر زیات بیمار دی نو هغه د پاره زما. نو بس تاسو ټول دوا کوي زما پلار د پاره چې الله ولا روغ صحت ورکړي. او دا 3 پیک وایپس دي، مطلب دا 3 ډبې دي او سم وزنی دي، مطلب سم درانه دي. دا هم د ماشومې لپاره واغستو. نو دا ماشوم څوک ته دا مې د هسبند خورزه ده، ډیر نیاواته ده. نو دا شاپینګ دا غیر لپاره و. نو زامنو لای ولا دا کیلونې واغستې، مطلب دا گاډي ول واغستله. او الته نور ماشومان د پاره دا واټر بوتل واغستې، 15 دا واټر بوتل دي او 3 دغه کیلونې دي دا کار چې کم دي. زما خو دا واټر بوتل ډیر زیات خوښ شو. تاسو به مو خېمه چې دنه دا سونه خولې دي دي کې وبد ډیر ټایم پوري یخي زر نه ګرميږي. نو یو 15 دا راواغستله او لا ټایم شته. باقي شاپینګ چې کم دی غلا پاتې دي. چې کله مون پاکستان ته ځو نو څنګه پوره یو هفته په شاپینګ باندې لګي. کله ځان له سيزونه اخلو، کله وړول اخلو، کله ته پاکستان کې چې کم خپل خپلوان دي دا غو د پاره سيزونه اخلو. او که څوک پکې دا غزګینه سره فرمایش پکې نو بیا غسیس پسې ګرځو را ګرځو، یو مارکیټ او بل مارکیټ پسې لټو او هغه شی ول پیدا کو. نو دا ګوره څومره خپل بوتل دی دا د اوبو لپاره. نو دا شاپینګ چې کم دی دا مې هسبند یو هفته مخکې کړی و، زما لا اراده نه و. زما وس د ورځ 2 کې اراده جوړه شو، ځکه چې مشره خور مې بیمار ده او پلار مې ډیر بیمار دی نو هغه د پاره زما. نو بیګا لاړو مارکیټ ته. د ماشوم د پاره چپل کتره، دلته مې جوړه چپل لا واغسته دله او یو څو سوټونه مون را واغسته. نا وخت او چیرالو بس په بندې دو او خپل کار مو پوره کو. نو دا یو څو سوټونه مول واغستله او دغه چپل مو واغسته او بوټان او سپلای وو نو هغه مول وانه غسته. نو سبب بیا زو نور سيزونه باخلو، ځکه چې دا ټول هر څه په یو ټایم باندې او په یو ورځ باندې نه کیږي.
نو بس کور ته راغلو، تاسو ته به دا شاپینګ وښیم چې ما څه واخیسته ماشوم دپاره. دلته خو هر څه چلیږي، خو هلته به د ماشوم نم ځان پټوي. نو دا مو وله نستون والا شرټونه واخیسته، مطلب فول نستون والا مو واخیسته، او یو دوه موله شارټس واخیسته. 2 پینټونه دي، 2 شارټس دي، او داسې نوي لا کور کې پراته دي، څه به هغه شي. نو چې پاکستان ته ځې سمې ډېرې خرچې به کوې، مطلب د وړو هم څیزونه لګي او زمونږ په خپله هم لګي، او چې نه اخلو نو بس بیا کار نه کېږي. پاکستان ته تلل سئ خو بس تشې خرچې، او بیا چې واپس راځو نو هلته هومره دنیا شاپینګ وکړو. دا غوزان دي، او دا د مرګرو دپاره کپړې دي، او دا وچ توتان دي، او دا وچې خوبانۍ دي، او دا هر یو څیز بس پکار یې زموږ خامخا راوړو. او دا زما یوه نیازبینه ورېره ده کومه چې 10 کاله بعد پیدا شوې ده، دا ما د هغې دپاره واخیسته. او نور څیزونه مې لا نه دي اخیستي، هغه به اخلمه. نو دا ویلاګ ډېر زیات اوږدېدو، مې دا کم څیزونه چې مې اخیستي دي دا به تاسو ته وښیم. او دا مې د ماشوم دپاره چپل واخیسته. نو دا ګورئ څومره ښکلي او څومره سافټ دي. دې نه علاوه بادام یي، کجوري دي، ماشومان دپاره کینډیس یي. نو کینډیس مې په فریج کې ایښودي دي ځکه چې ډېره زیاته ګرمي ده، بهر هغه میلټ کېږي، هغه مې فریج کې ایښودي دي ځکه چې دلته ډېره زیاته ګرمي ده، نو فریج نه بغیر څیز نه شو ایښودی. او ما د خپل خویندو له شاپینګ نه دی کړی، هغه لا پاتې دی. نو دا و زما نننی ویلاګ. کوم خوښ شوي په دې خبر زما چینل هم لایک کړئ، هم یې سبسکرایب کړئ، او هم یې خپل خپلوانو سره شیر کړئ چې هغوی ترې هم خوندونه واخلي.